چې آیا امام به د 5 یا 10 زرو سره خپل کور وساتي؟ آیا امام مار دی؟ هغه خاورې خوري؟ دا امام تا ته 5 وخته لمونځ کي، تا ماشومانو ته سبق ښیي، تا د ماشومانو اسلامي تربیت کوي او ته هغې ته 5 یا 10 روپۍ ورکوي. موږ ته ډمتوب دپاره پیسې شته، کنجرتوب دپاره شته، فحاشي دپاره شته، اوریاني دپاره شته، 2 نمبر کارونو دپاره شته. که موږ سره پیسې نشته، دین دپاره موږ سره پیسې نشته. خو داسې ډېر بې ضمیره امامان شته چې ته به یو ځای کې په 10,000 امامت نه کړي، ته به هغه ته وایي چې دا تنخوا کمه دی، بل به ویر شي او به په 5,000 سره امامت کوي. نو دا ریټ موږ خپله خراب کړی دی. نن سبا چې چاته وایي چې د امام په تنخوا کې به 1 زرګون زیات کو، د امام تنخوا به زیاته کو، نو تا ته به وایي چې کفر ده وکړه، کلمه ووایه، اسلام ته داخل شه. د څنګه خبره دې وکړه؟ نو زه تا نه پوښتنه کوم چې آیا امام به د 5 یا 10 زرو سره خپل کور وساتي؟ آیا امام مار دی؟ هغه خاورې خوري؟ هغه به د بجلي بیل نه ورکوي، هغه به د ګیس بیل نه ورکوي، هغه به کور ته خرچه نه راوړي، هغه به د خپلو بچو علاج نه کوي. خو تاسو کې هېڅ انصاف نشته چې ته امام ته 15,000 یا 10,000 روپۍ ورکوي. ایا تا خپله په 5-10 زرو ګزاره کېږي؟ نن چې تاسو ذلیله یو، بې سکونه یو، بې ارامه یو، د تاسو کور نه بیماری نه ورکېږي، تاسو نه اخوا دېخوا پیسې وځي. هغې وجه دا دی چې تاسو امام ازار وهلی یې، تاسو نه امام خفه دی. دا امام تا ته 5 وخته لمونځ کي، تا ماشومانو ته سبق ښیي، تا د ماشومانو اسلامي تربیت کوي او ته هغې ته 5 یا 10,000 روپۍ ورکوي. موږ ته ډمتوب دپاره پیسې شته، کنجرتوب دپاره شته، فحاشي دپاره شته، اوریاني دپاره شته، 2 نمبر کارونو دپاره شته. که موږ سره پیسې نشته، دین دپاره موږ سره پیسې نشته. خو په دې کې ډېره غلطي زموږ امامانو دی چې زموږ امامانو یونین نشته چې اتفاق وکړي چې نن نه بعد به 30,000 نه کم امام امامت نه کوي. خو داسې ډېر بې ضمیره امامان شته چې ته به یو ځای کې په 10,000 امامت نه کړي، ته به هغه ته وایي چې دا تنخوا کمه دی، بل به ویر شي او به په 5,000 سره امامت کوي. نو دا ریټ موږ خپله خراب کړی دی. ګوره خپل امامانو ته صحیح تنخواوانې ورکوي، هغه کور لري، بچي لري، خرچ خوراک لري، ضروریات لري، هغه به په دومره کمې تنخوا څنګه هغه ضروریات سرته ورسوي؟